نن موږ په ډېره اهمه موضوع باندې خبرې اترې کوو او زموږ موضوع چې کومه ده د نن د ورځې هغه دا ده چې طالب علمان چې کوم دي یا تعلیمي ادارې چې کومې دي دا په سیاست کې، په جمهوریت کې، په امن کې او د ملک یا د صوبې د ترقۍ او پرمختګ کې کم کردار ادا کولی شي. نو له موږ سره بالکل په سټوډیو کې موجوده دی سټوډنټ لیډر هم دی او د سټوډنټسو کیریر کونسلینګ کوونکی یو رهنما دی. محمد دین ترکی له موږ سره موجوده دی. تر ټولو له مخه د زړه له کومې تود هرکلی ورته وایم د سونه بلوچستان په سټوډیو کې. نو محمد دین وروره راځو دې خواته چې طالب علمان چې کوم دي یقینا هغه بیخي ډېر دي، سکول لیول، یونیورسټۍ لیول، کالج لیول، دا د ملک په ترقۍ کې څه کردار ادا کولی شي، بلکې یو مثبت پازیټیو او تعمیري سیاست چې کوم دی د دې لپاره د طالب علمانو کردار چې کوم دی هغه څه اوسېدلی شي. جی مهرباني وطنیار صاحب، کله څنګه چې تا وویل چې د طالب علمانو رول په سیاست کې څه دی او طالب علمان په سیاست کې څه رول ادا کولی شي. وطنیار صاحب له تېر 25 کاله چې ته راواخلې 30 کاله چې بلکې زه به دا درته وایم چې تر څه ټایم راست دا صوبه جوړه سوې ده جی چې د دې صوبې ته د پښتانه او د بلوچو چې کوم په مشترکه یوه صوبه جوړه سوله، بلوچستان نوم ورکړل سو. په دې کې چې ته څه سیاسي لیډرشپ راواخلې، جی که هغه د بلوچو سیاسي پارټیانو دی که د پښتنو سیاسي پارټیانو هغه دی، د دې چې اکثریت د دې لیډرشپ راواخلې دا د سټوډنټس تنظیمانو څخه وتلي دي. جی د سټوډنټس پارټۍ د سټوډنټس د دې چې کوم د تنظیم دی، د دې د کوم چې کوم سټرکچر دی، د دې څه دی راوتلي دي چې ته یو سټوډنټ ته یو ځوان ته په خپل تنظیم په خپله پارټۍ کې موقع ورکوې او ته دی رامخته کېدی د تنظیم په حواله د پارټۍ په حواله باندې کیریر کونسلینګ کوي یا د خپل کام د خپل قبیل د خپل وطن خدمت کوي، نو لازمي دا خبره ده چې هغه به دی یو پخته لیډر جوړېږي. دی به د خپل کام د خپل د وطن د مسایلو سره خبري. اوس که یو چیرې یو تنظیمي یو سټرکچر یو پارټۍ دی د یو ځوان تربیت کوي، دی د یو ځوان راولي د خپل پارټۍ د سټرکچر څخه باس لازمي دا ده ته هغه خپل مسایل چې کومې مسلې د کام د وطن چې کومې مسلې دي پر هغه ټولو باندې دی خبري چې زما اکانومیکلي طور به کومې مسلې روانې دي، زما جیوګرافیکلي طور کومې مسلې روانې دي، زما معاشي طور کومې ایشوز روانې دي پر دې حالاتو کې. پر دا ټول حالاتو باندې دی ډېر باخبري. هغه په دې باندې چې د دوی تربیت د یو داسې سټرکچر لاندې څوی دی چې هغه ته د ټولو صورتحالو سه دی واقف کړی. جی بالکل ډېره ښه خبره تا وکړه. یقینا سټوډنټ چې کوم وي هغه ځوانان وي او دوی وایي چې ځوانان چې کوم دي هغه د ریډ اډي دی، یعنی شاطر دی د ملا د ملک د معیشت، د ملک د جمهوریت او د ملک د امن لپاره. نو تا دا دیم ډېره ښه خبره وکړه چې نن که موږ وګورو کوم لیډرشپ چې کوم دی هغه له سټوډنټ لایف له سیاست څخه را پورته سوی دی. نو آیا محمدین وروره ته دا پوښتنه درڅخه کول غواړم چې طالب علمان په سیاست کې هغه پازیټیو رول، یعنی هغه منفي رول نه، پازیټیو رول او هغه تعمیري کردار چې کوم دی دا څنګه ادا کولی شي؟ ګوره د دې لپاره اپورچونیټیز دي، یعنی مواقع دي که چیرې ته مواقع ورکې اپورچونیټیز ورکې. دا زه تا ته په یقین درته وایم چې د زموږ چې کوم د دې صوبې چې کوم ځوانان دي دغو ته چې موقع میلاوی سي دا د دنیا په هر دغه کې ستا نمایندګي په ډېر ښه انداز کولی سي. که هغه تعلیمي دي، که هغه سپورټس په حواله دي، که هغه د سیاست په حواله دي، که هغه نور د دې صوبې پر کوم مسایلو پر حواله باندې دی، که چیرې د دې صوبې پر سورسز باندې دی، دا دغه دی. بدبختانه زموږ خو چې د دې صوبې کې بیا خاص طور دوې غټې یونیورسټیانې دي، بیوټمز یونیورسټي او بلوچستان یونیورسټي. په دې کې خو بدبختانه چې زه دا درته وایم چې دلته اوس سټوډنټانو ته هغه مواقع نه میلاویږي چې کومې مواقع پخوا کې د سټوډنټو ته میلاوېدلې. هغه په حواله باندې چې مثال دلته په دې یونیورسټیانو د فاینانشلي کرایسس سره دونې مخامخ دي چې یو څوک هم په دې کې اوس د اډمیشن د اخیستلو توان نه لري. یعنی یو ځوان چې دي هغه وس توفیق نه لري چې دی ولاړ سي اډمیشن واخلي یا دلته د خپل سټډي کنټینیو وساتي. وطنیار صاحب زه به تا ته یوه
ریشو در وښیم چې یو سروې سوې وه جی په هغه سروې کې دا د دې صوبې په حواله باندې چې د دې صوبې څخه چې کوم 100 سټوډنټان د بورډ افیس څخه فارغه کېږي چې دوی میټریک وکړي جی جی په دې 100 سټوډنټانو کې 15 سټوډنټه و یونیورسيټي لیول ته رسېږي دا نور ګرده پاتې سي هغه وجه چې شي دا هغه وجه دا ده چې موږ دلته معاشي طور باندې دونې کمزوري یو چې خپل بچانو ته خپل ورونو ته د خپل وطن خلکو ته په یونیورسيټیانو کې د اډمیشن مواقع نشي ملاوي نو چې په دې کې ته مواقع نه کې ور سټیټ د ذمہواری ده چې د ځوانانو ته مواقع ورکړي د ځوانانو ته د تعلیم ته پاره ښه پایدار موقع دغه نو بیا کېدلی چې په دې کې د ځوانانو ډېر اهم رول او تعلیمي رول ادا سي چې دا صوبه پرمختګ بوځي او دا چې کوم حالات روان دي د دې سره اکثریت په زړه درته هم چې مخنیوي وسی دا خو تا ډیره اهمه خبره رامنځته کړله چې طالب علمان دومره وس توفیق نه لري او دا ریشیو چې کوم ته وړاندې کړي دا یقینا د افسوس وړ دي چې دومره زیات تعداد کې طالب علمان چې کوم دي هغه په یونیورسيټیانو کې داخلي اخیستلو وس او توفیق نه لري نو دې لپاره ستا په خیال چې صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت هغه څه وکړي ګوره د وفاقي ګورنمنت چې کوم د ایچ اس سی چې ده هایر ایجوکیشن کمیشن چې ده جی د دې په خوا کې چې کوم فندولو هغه 115 ارب روپیو جی جی د ایچ اس سی جی جی بیا دا په ګرد پاکستان یونیورسيټیانو ته جی نو چې تا پر دې باندې فندینګ بند کړي تا یونیورسيټیانو فاینانشلی کرایسس ته مخامخ کړي نو لازمي دا هغه به فسان هم زیاتي لازمي دا هغه پر سټوډنټو باندې بوج هم اچي جی هغه به دونې بوج پر اچي چې سټوډنټس او پیرنټس یې نشي برداشتولی جی بالکل نو چې نشي برداشتولی هغه به لازمي دا پر خپل بچانو باندې به د ایجوکیشن یا د کوم د یونیورسيټیانو چې کوم اډمیشنز دا به بندي او دا به دی لازمي دا د خپل بچان د یونیورسيټیانو څخه باسي نو دې مطلب دا دی چې به هم له دې وجې چې هغه فیسونه زیات دي نو طالب علمان د یونیورسيټي بخواته نشي تللی څو د یونیورسيټي بخواته نشي تللی نو هغه طالب علمان په سیاست کې خپل یو کردار چې کوم دی هغه وبایلي لا کردار راوروسته سي دغه ویل بالکل ګوره ته یو طالب علم چې ته جوړې د دوی ته سیاسي روزنه کې خو لازمي دا د تبع د تنظیم د پلیټ فارم د یونیورسيټي کې د تنظیم تر پلیټ فارم لاندې کوي جی نو چې د تر یونیورسيټي پورې رسیدای نشي نو به ته د تربیت څنګه وکې دای به ستا سره کنیکټ څنګه سي دای به ستا سره ستا په تنظیم ستا په سټرکچر کې دی دغه څنګه سي ګوره ته که سیاست کوي او ته د تنظیم د یو پارټي تر پلیټ فارم لاندې ته دغه کوي هغه لازمي دا د تبه د یونیورسيټي یا د کالج لایف لاین کې ته هلته د دو تنظیم د دو سټرکچر به له دو سره په خپل سټرکچر کې ځای بیا به ستا تلته تربیت کېږي په تا کې چې کوم لیډینګ رول هغه به پیدا کېږي نو چې ته کالج ته نسې ولاړې یونیورسيټي ته نسې ولاړ نو په تا کې خو بیا لیډینګ رول نسي پیدا کېدی نه ته بیا لیډینګ کولی شې د تنظیم لازمي دا خبره ده چې ته تر یو سټرکچر راونوځې نو خو لازمي خبره په تا کې د لیډر هغه کوالټي بیا نسي پیدا کېدلی چې کوم د یو لیډر نسي جوړېدی نسي جوړېدلی پرمختګ نسي کولی شاه محمد دین بروده یوه خبره بله پوښتنه کومه چې یو طالب علم ته سیاسي پارټي یعنی سیاسي کوم چې هلته سټرکچر دی یا سیاسي طلبه تنظیمونه دي یا د سیاست آغاز دی دا چونکې د تعلیمي ادارو څخه دی نو آیا دا سکول لیول باندې وي او که د دې آغاز له کالج او له یونیورسيټي وسي په سکول کې خو نسي کېدلی په سکول کې په دې باندې چې هغه سټوډنټس دي هغه ټینیجر وي ډېر کم دی 15 کاله 14 کاله عمر وي په کالج لیول کې صرف دا یو شی چې دی دته صرف دونې آیډیاز ورکړي دونې شی د په ذهن کې رواچي چې تنظیم دی پارټي دی دا مورال دی دا نظریات دي دا دغه دي یونیورسيټي لیول ته چې دی راسي دی بالکل د دې سره کنیکټ سي چې د دې سره دی کنیکټ سو نو هغه بیا د دو پر تربیت کوي د دو د کام د وطن پر خپل نظریات پر خپل اصولو باندې دوی ته مجلس کوي نو د یو داسې په 3-4 کال کې د یو داسې سیاسي کارکون جوړ کی چې د خپل کان د خپل وطن نمائندګي او پخته تور کولای شي چې سبا دی راو هم زی دته دا یو موقعي چې د خپل کلی د خپل علاقې نمائندګي په ډیر ښه انداز کولای شي جی بل اخیرنی سوال لتا دا کومه چې کوم تعلیمي نصاب دی چې هغه په یونیورسيټي کې وی یا په کالج کې آیا په دې تعلیمي نصاب کې امن جمهوریت ترقی سیاست یا یو کردار سټوډنټ څنګه ادا کوي دا مضامین هلته په دې کې ستا او که نسته
ګوره وطنیار صاحب نصاب چې دی نصاب به ته همیشه چې ته یو ځوانانو ورکوې دا به ته په مورنۍ ژبه کې ورکوې مورنۍ ژبه په مورنۍ ژبه کې چې د دی پر کومه علاقې پر کوم وطن دی پروت دی هلته چې کومه ژبه ویل کېږي ته به ده ته خپل نصاب په دغه ژبه کې ورکوې مثال کې طور په زه پښتون یم چې زه د خپلې پښتو د خپل وطن د خپل قام د خپل دود دستور څخه واقف نه یم خو څه پرمختګ نسم کوی دارنګه بلوچ هم دی دارنګه سندی هم دی پنجابی هم دی که موږ چیرې واقعي دا ملک یا په دا دغه کې پرمختګ غواړو خپل ځوانانو ته ترقي ورکول غواړو پکار دی چې په مورنۍ ژبه کې زموږ نصاب وي جی بالکل ګران اوردونکو راځو د یو بریک خواته